الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل: څوک چې همیشه 12 رکعات سنت کوي، الله تعالی با هغه د پاره جنت کې یو مکان جوړ کی، او هغه 12 رکعات دادي 4 رکعات د ماسپخین نمخ کی، 2 رکعات د ماسپخین د مانځنه پس، 2 رکعات د ماخام نه پس، او 2 رکعات د ماسختن د مانځنه پس، او 2 رکعات د سحر د مانځنه مخ کی. په دې حدیث پاک کې د ترمذی شریف روایت دی، حضور صلی الله علیه وسلم د مانځه چې کوم سنت دي دا غیر ډیر زیات لوی فضیلت بیان کړی دی، او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې دا سنت په پابندۍ سره کوي، څوک چې د دې سنتو اهتمام کوي، دا 12 رکعات دي، نو الله تعالی برده د پاره په جنت کې یو کور جوړ کی، او دا سړی بل دغه کور مالکی. بعض خلک د حضور صلی الله علیه وسلم سنت د دې وجې نه پریدي چې دا سنت دي، دا انتهایی د نقصان خبره ده. سنت پرې خودل دا ډیره لویه د ملامتیا خبره ده، او سنت مسلمان لنه دی پرې خودل پکار د چا چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره محبتي، د چا چې د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو سره محبتي. څوک چې د حضور صلی الله علیه وسلم د محبت داویداری، نو هغه به د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو خیال ساتي، او د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو چې به صحابه څنګه خیال ساتو، دغه شان هر مسلمان له پکار ده چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان قربان کی، او د دې وجې نه یو شی نه پریدي چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم سنت دی. د صحابه په باره کې راځي، یو صحابي ابن عمر رضی الله عنه په یو سفر کې روان دی، یو قافله وسره روغ روانه ده، قافله والے ودروله، او یو ځای کې د تشو د سماتی په شان کې ناستو، څنګه چې سړی وړو کې او د سماتی ته کېني. قافله والا تاسو کو چې تا ټوله قافله ودروله، او بیا یو ځای کې صرف دا تشو د سماتی په شان کې ناستي، او دز د هم مات نکو، دا څه وجه ده؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمایل: حضور صلی الله علیه وسلم سره سفر کې روان وم، او حضور صلی الله علیه وسلم په دې ځای باندې ناسو، او ما دا خوښه نه کړه چې حضور صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې ناسي، او زه د هغې نه داسې تیر شم. نو دا د صحابو جذبه وه، د صحابو دا طریقه وه چې هغوی به د حضور صلی الله علیه وسلم سنت بالکل نه پرېښوده. نن مسلمانان په دې کې ډېره زیاته کوتاهي کوي، د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت دي هغه پرېږدي، حالانکه د حضور صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې الله تعالی او نبی علیہ السلام په خپله ډېرې لوی لوی وعدې فرمایلې دي. دا تاسو واورېده، دا د ورځې چې کوم سنت د مانځه نه مخکې سنت مؤکده دي، د هغې باره کې دا روایت راغلی دی چې سړی د سحر مانځه نه مخکې 2 رکعاته سنت وکړي، دغه شان د ماسپخین مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت وکړي، د ماسپخین مانځه نه پس 2 رکعاته سنت وکړي، بیا د ماښام نه پس 2 رکعاته سنت، او دغه شان د ماسختن د مانځه نه پس 2 رکعاته سنت، دا 12 رکعاته جوړیږي. او حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې د دې 12 رکعاتو پابندي کوي، الله تعالی به هغه په جنت کې یو مکان جوړ کی، په جنت کې به دې سړي له یو محل جوړ کی. مسلمانانو له پکار ده چې د سنتو پابندي کوي، او خاص کر کم چې سنت مؤکده دي، یعنی کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه په پابندۍ سره ثابت دي، د هغه سنتو اهتمام خو په ټولو مسلمانانو باندې کول لازم دی.